نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه، کله چې د رمضان د میاشت راشي الله رب العالمین د جنت ټولې دروازې کولو کی. ابواب الجنه د باب جمع ده، ټولې دروازې الله کولو کی. وغلقت ابواب النار، او د جهنم ټولې دروازې بندې شي. وصفدت الشياطين، او بل روایت کوي وسلسلت الشياطين، شیاطین وتړل شي. دلته یو څو خبرې دي. دی حدیث کې انتها درجه د الله رحمت طرف ته اشاره ده. ځکه نور حدیثونو کې برازي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي كل عمل ابن آدم له الا الصوم، د آدم د بچي هر یو عمل هغه د ده نسبت هم د ده او ما ول شمیر هم ورکړی دی چې د لسو یو نوای در لسو وسو او دغې نه سیوا الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، سیوا د روزې نه، روزه زما د الله وي، ځان ته نسبت کړی دی او زه به د هغې بدله ورکړم. نو دومره لوی مقام والا بل هیڅ یو عمل داسې نشته چې الله رب العالمین وي دا عمل زما ده، سیوا د روزې نه الله وي روزه زما ده زما. نو په دې کې اشاره ده دې خبرې ده چې الله رحمت انتها درجې انسان ته متوجه دی. فتحت ابواب الجنه، د جنت ټولې دروازې دا کولو شي، اته دروازې دي جنت. وغلقت ابواب النار، او د جهنم ټولې دروازې بندې شي. الله رب العالمین په دې میاشت کې د جهنم دروازې بندوي چې هغه و دروازې دي. لها 7 ابواب، د جهنم و دروازې دي او د جنت اته دروازې دي، او بیا د هر یو نوم دی. د جنت هغه کولاو شي، د جهنم هغه بند شي. یعنی الله رب العالمین رحمت دومره ډیر وي چې خپل بندګان وړوکی عمل هم د جنت تطلو سبب ګرځي. وختو کې مونږ یو عمل کوو، یو کار کوو، یا یو خبره کوو چاته الکه زه څه ټیم راشم یا کله راشم، نو هغه ورته وایي چې یاره هر کله راځي تا ته زما د کور ټولې دروازې کولو دي. څه وایي؟ دا ورته څه وجې وایي؟ ولې ورته وایي؟ تاسو خو مشران یې پوهېږي په دې خبره. هغې کس په زړه کې مینه ده، محبت دی، وایي چې کله هم راځي زما د کور ټولې دروازې په تا باندې کولو دي. الله رب العالمین رحمت په دې میاشت کې خپلو بندګانو ته ډېر متوجه وي. که یو کس لږ عمل کوي الله وي قبول دی راځه جنت، که یو کس ډېر عمل کوي الله وي راځه جنت، که یو کس نه خطایي وشي الله رب العالمین جهنم دروازې بندې کړې وي خیر. وصفدت الشیاطین، چې کم سرکشه شیطانان دی الله رب العالمین وتړي. په رمضان کې تاسو ګوري اکثر خلک جمعات طرف ته راځي، اکثر خلک د منځونو اهتمام کوي، اکثر خلک د تلاوت او د صدقې او د خیراتونو سره تاسو به خیال کړی وي. د شیطان د انسان پر روانېدو کې ډېر نقصان دی. یو حدیث اخیری ذکر کو، مسند احمد کی روایت ته 5 نمبر جلد 256 نمبر صفحه دا پای باندې